جمعات څنګه خرڅ کوپې دا جمعات دا په اسلام کې شته چې چېرته سجده کېږي او هلته دا خرڅ کړي سبا کېدی شي ټول پېښور بند شي او دا ټول چې ګیم دی دا صرف دغه پلاټ والا ګیم دی شاته جمعات پې خرڅوي دا اوقاف والا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو کاشف عارف یم د پېښور په کیسهخانۍ بازار کې موجود یم زما د شاته به تاسو ته ښکاري دلته چې د کیسهخانۍ کوم تاجران دي هغوی راوتي دي احتجاج یې کړی دی احتجاج یې په څه وجه باندې کړی دی د محکمه اوقاف له طرفه د دوی څه دوکانونه بند کړی شوي دي بیا دلته دغه جومات هم ورسره راځي ویلی کېږي داسې چې د محکمه اوقاف لخوا د دغه دوکانونو په ځای او جومات کې چې کوم دننه د اودسونو ځای دی په هغې باندې لار جوړیږي نو مونږ به د دې چې کوم احتجاج کوونکي د دوی سره به خبرې اترې کوو حقیقت څه دی معامله څه ده او احتجاج دوی په څه وجه باندې کړی دی او دغه دوکانونه ولې بند کړی شوي دي مونږ سره اوسئ مسله دا ده چې دا دوکانونه هغوی وایي دا مخکې چې نوټس ورکړی وایي دا ځای چې دی دا کمزوری دی او دا غورځېږي او دا مونږ چې دی دا خالي کوي خو مین خبره دا ده چې دا 2012 کې چې دی داسې دا مسله راوچت شوې وه د دې دوکانونو شاته جومات دی او د جومات شاته یو پلاټ دی دیش مرلې د هغې لاره په ډکي امید خان باندې ده هغه خلک بااثر خلک دي بارسوخ خلک دي هغوی په شپارشونو باندې او په رشوت باندې لکه هغې ته اوقاف ته چې دی که نه هغه ورکړي پیشکش ورکړي چې یاره موږ له په جومات کې لاره ورکړه او دا دوکانونه هم پکې به واچو او زمونږ کمرشل دیش پرلې پلاټ به کمرشل شي ټول مین خبره د هغه پلاټ ولو ده دا دوکانونه 5.7 زلزله راغلی دی هغې سره نه دي روان شوي او که دا دوکانونه روانېږي مونږ له اجازت ورکړي مونږ به خپل دوکانونه خپله جوړ کړو که کمزوري دي رادی شي انجینیر دی باندې انجینیر هم راغلی دی هغه محکمه اوقاف والا هم راغلی دی هغې یې NOC غوښتي هغوی ولا NOC نه دی ورکړی او وایي دا صحیح دی داسې یو ډرامه ده ټوله صرف دا جومات خرڅوي شاته پلاټ والا باندې دا دوکانونه که یوازې زمونږ وی که نه او شاته جومات نه دی نو بیا به مونږ چې دی ویلې ځه یاره دا به وله ورکړو جومات څنګه خرڅ کړو پې دا جومات دا په اسلام کې شته چې چېرته سجده کېږي او هلته دا خرڅ کړي دا اوقاف والا دا کېږي دلته پکې سجدې کېږي دې کې چې دی 2012 کې چې دی د چیمبر صدر هغه عثمان بلور او وزیرو نمروز خان هغې سره زمونږ میټینګ شوی و د بازار خلکو د مسجد کمیټې خلکو هغې دا معامله ختمه کړې وه دوی دا کله چې پلاټ په بل سړي خرڅ شي یا بیا لاړ شي اوقاف دفتر ته هلته دوی ته شوړه وښیي هغوی چې بیا راشي دلته د دوکانونو وله زور ورکوي شاته جومات دی او مونږ سره فتوې شته دوکاندارانو سره پوه شوې مونږ سره فتوې شته د 4 مفتیانو د چارسدې د درویش د هر یو ځای را سره شته نور به هم راوړو کوئ او دا ټول چې ګیم دی دا صرف دغه پلاټ والا ګیم دی شاته جومات پې خرڅوي دا اوقاف والا او یو قیمت باندې دا جومات نشي کېدی دا دې فتوو کې لیکلي دي چې دا د سپلو ځای نه وي دا کوم چېرته سپلی ږدي دا هم د تبادله هم نشي کولی او نه خرڅولی شي دا وقف ځای دی پوه شوې زموږ مطالبه دا ده چې موږ له دا دوکانونه فورا کولاو کړي ګنې دا احتجاج به جاري وي دا به زیاتېږي نور سبا کېدی شي ټول پېښور بند شي ولې چې دا یو ځای نه دی د اوقاف دا پوره پېښور دی داسې ګیمونه جوړوي پوه شوې دا یو بانې جوړوي او بس رو خلکو نه ځایونه هلي او بېروزګاره کوي خلک دا چې دی نو اوس خلک چې دي ځان له اریان دي او دا نور هم خلک چې دی بېروزګاره کوي لګیا دي زموږ دا مطالبات دي چې زموږ دا دوکانونه کولاو کړي او دا هرګز نشي کېدی چې دا جومات نه لاره غواړي او جومات دا شهید کوي د جومات د اوقاف جایداد نه قابل فروغ دی او نه قابل تبادله ده دا څنګه دا جومات هغه ماتوي او جومات شهید کوي او دا لاره وباسي دا هرګز نشي کېدی او زموږ دا گورنر صاحب له اپیل دی چې دا زموږ دا دوکانونه مسله کې راشي او زموږ دا مسله حل کړي حالتون کې دا خو مسله خالي زموږ نه ده دا پوره خیبر پښتونخوا پوره پېښور دا مسله ده چې څونه اوقاف والا دا نن زموږ دا مسله حل نه شوه دا سبب ډېر بربود احتجاج به کېږي بیا پوره پېښور به بندېږي